او د داسې خلکو واقعات هم چې د هغوی نومونه چاته نه ورځي. د دوو وروڼو واقعه چې یو واړو ته د پلار نه په میراث کې مال میلاو شو. هغه یو ښځه وکړه د دې چې یا الله زه دا په واده چې کومې پیسې لګي دا به ستا په نوم باندې ورکړم، ته ما ته په آخرت کې بندوبست وکړې. د دنیا د ژوند خو ډېر مختصر دی. دې رښتیا ورسره ولاړو. حقیقت د ده زړه ته کوز شوی. دا بیل شی دی چې واده کول داسې ګناه نه ده، یو سنت دی، لیکن دا صرف او صرف د الله دپاره هغه مال چې کومه برخه په هغې لګېده د الله په نوم باندې ورکړه. بیا هغه بل ورور یې ښه بنګله جوړه کړه. ویې چې یا الله زه به دا پیسې ستا په نوم ورکړم، ته به ما د په آخرت کې په جنت کې قصر او ماڼۍ جوړه کړې. بیا هغه باغونه ولګول، په هغې یو برخه خرج کړه. ویې چې یا الله زه به دغه پیسې چې کوم دی نو ستا په نوم باندې ستا په لار کې ولګوم، هلته به ته ما ته باغونه ولګوه. لکه حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې کله د معراج په شپه سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسمانونو کې ملاقاتو کو تیرېدو، ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې خپل امت ته ووایه چې د جنت ځمکه شاړه پرته ده او د هغې کرونده سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله دا دي، دا بوټي دي پکې لګوي. د دې دا مطلب نه دی چې د جنت جوړ نه دی، خو د دې مطلب دغه دی چې دا د هغې قیمت دی. دې ته به ځي اله چې کله دی په دنیا کې داسې وخت تیر کړي. نو دغه کس دا ولګول نه د سراحه اثبات نه شو، هغه په تجارت ولګولې په دې شي. یو ځل دغه ورور د هغه ورور سره ملاقات ته لاړ، نو هغه ډېر په غرور او په تکبر کې دنه تپوس کوي چې تا هغه پیسې څه کوي. ما څخه راغلی چې څنګه لاړه ملاقات یې د هغه په تندي تیاره شو چې ګنې دی ما نه پیسې غواړي، حالانکې دی ملاقات ته لاړ. او دغسې وي بعضې مالداره کس څخه چې فقیر سړی لاړ شي، هغه وایي جوړ دی څه دپاره راغلی، په څه تمه راغلی. د سوء ظن دی، بدګماني ده. بدګماني ښه شی نه دی. هغه وایي چې تا پیسې څه کړي، یو ته وایي چې ما خو داسې داسې ورکړي. وایي ته خو ډېر کم عقل یې، نو ما دې باغ ته وګوره، دې کور ته مې وګوره، دې ښځې ته مې وګوره، دا وګوره دا وګوره. هغه وایي چې ما د الله په نوم باندې دا ولګولې او پته لګي نه چې ستا د دې باغ څومره ژوند دی، ستا د دې مال حال څومره ژوند دی، څومره وخت دی. په هغې باندې د الله جل شانه د طرف نه قهر رالو، ځکه چې هغه سپک وکتل ده. ما د خپلو استادانو نه او د خپلو اکابرینو په کتابونو کې دا اورېدلي دي چې د ټول نه انتهایی خطرناکه ګناه په انسان باندې چې فوراً آفت راځي او د خدای په قهر کې ونیوی شي، هغه دا ده چې ته د یو متقي، پارسا، تقوادار، پرهیزګار، نیک انسان پورې خندا وکړي. دې نه ځان ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابي تپوس چې یا رسول الله ښه سړی کوم دی؟ وایي ښه سړی هغه دی چې حق او په حق باندې ولاړ سړی، یعنی نیکی او نیک سړی په هغه ښه لګي. نیکی او نیک سړی په هغه ښه لګي چې کله هغې سره مینه هغه پې ښه لګي. نو که دی دغه وخت کې شرابي، کبابي، ظالم وي، کیدی شي چې یو وخت الله جل شانه دته توفیق ورکړي او دی سم شي. په آخر کې ټول عمر به په بدو کې تیر شوي، الله جل شانه په آخر کې سم کړي. او بد سړی هغه دی چې هغه باندې نیکي ښه نه لګي، نیک سړی پې ښه نه لګي. نیک سړي چې څومره علامې دي هغه به مست ودرېږي نو بد به ته ګوري، چې روژه نیسي نو بد به ته ګوري، د نیکانو خلکو حلیه چې اختیاروي نو بد به ته ګوري، قرآن پاک په تلاوت چې وویني نو بد به ته ګوري، د شپې چې پاسېدو نو بد او سپک به ته ګوري. دا ډېر خطرناک شی دی.
دا غیرور تسپکو قتل نو د الله جل شانه قهر فورا اونیو غهار سی وته وسوس دغه سناست قران کریم کې د دوه کسانو واقع الله جل شانه ذکر کړی د سوره کاف وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا